باب العلم قبل القول والعمل. دا باب دی چې د قول نه مخکې د وینا نه مخکې او د عمل نه مخکې علم ضروری دی. کتاب العلم مونږ یو کنه، نو امام بخاری وایي چې د هر خبرې یا هر کار نه مخکې د هغې په باره کې علم حاصلول دا ډېر ضروری دی. وجه دا ده چې علم بغیر عمله، یعنی عمل نه بغیر یو سړی سره علم ډېر دی خو عمل نه کوي، وایي دا یو قسم له ګمراهي ده. او یو سړی عمل کوي خو علم ورسره نشته. والعمل بلا علم وبال، دم وبال دی. وبال یعنی نقصان دی چې بغیر علم یو شی عمل کوي او علم ورته نشته خو غلط عمل وکړي کنه. نو دواړه ضروری دي، علم هم ضروری دی، عمل هم ضروری دی، لیکن علم ډیر ضروری دی. لکه څنګه وایي کنه چې که عمل یو قطره نو علم یو سمندر پکار دی، وته دومره ډیر علم پکار دی. وجه دا ده چې هر یو عمل د علم نه بغیر دا فضولی. نو کېدای شي چې یو سړی سره علم نه یو خپل حساب سره عمل کوي او هغه صحیح عمل غړي، حالانکه هغه په غلط رواني. د بدعات هم دغه د وجه خوريږي کنه چې یو سړی وي که زه د خیر کار کوم، ظاهرا هغه د خیر، لیکن چونکه هغه د علم نه علاوه بغیر علم په جهالت باندې رواني، لہذا د علم فائدہ نه کوي. امام بخاری وایي چې العلم قبل القول والعمل، علم ضروری دی قبل القول، قول نه مخکې، یعنی کوم خبره چې تکي والعمل او کوم شی باندې چې عمل کوي نو دا غي نه مخکې دا غي باره کې علم دا ضروری دی. دې لپاره خاطر لپاره دلیل لوري قرآن آیات ده. الله تعالی فرمایي لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم یعنی ته په دې خبره ځان پوهه کا، علم حاصل کا، انه چې بشک لا اله الا الله، چې هیڅ څوک معبود نشته سوای د الله نه، د الله نه علاوه بل خالق الله نشته دی، اله نشته. اوس ګوره دا توحید دی کنه. توحید څه ته وایي؟ چې صرف یو الله باندې ایمان. نو لا اله الا الله کې هم دا توحید بیانېږي چې لا اله هیڅ معبود نشته دی الا الله سوای د الله نه، چې الله معبود دی. اوس په دې خبره باندې به طور دلیل امام بخاری راوړی دی چې ګوره د دې توحید نه مخکې الله د علم ذکر کړي. فعلم پهله فعلم دی کې پهله لا اله الا الله دی، پهله لا اله الا الله نه مخکې فعلم دی کنه. نو فعلم مطلب هم دا دی چې ګوره ته د توحید ذکر کې، توحید باندې عمل کې، نو د توحید نه مخکې فعلم ځان پوهه کا، علم حاصل کا، نو بیا د توحید ذکر کوه. او دا اصول دی چې ګوره هر څومره چې عبادت دی دا غي بنیاد هغه عقاید دي، عقیدی دي، او عقاید کوم بیا ډېر عقاید دي، د ټولو عقیدې بنیاد چې دی هغه توحید دی. فإن التوحید رأس الطاعات، توحید چې دا د هر عبادت بنیاد دی. او توحید د پارم الله تعالی وی چې فعلم، علم اول ځان پوهه کا. نو توحید د پارم چې علم ضروری دی، نور شینو د پارم علم لازمی خبره ضروری. نو امام بخاری دا خبره چې قبل القول د دې قول نه مخکې چې لا اله الا الله د دې نه مخکې فعلم ځان پوهه کا. نو فبدأ بالعلم، نو الله تعالی دلته د آیات کې د علم نه ابتدا کړی دی. بیا مخکې وی وان العلماء هم ورثه الانبیاء، بشک علما علم والا دا د انبیاء وارثان دي. وارث ته ویل مثال یو مورث یو پلار مرشي، داغه چې څومره مالی وراثت دی هغه دغه اولاد ته ملاويږي، چې کوم ورثه دغه جوړيږي. اوس انبیاء چې دي، انبیاء کرام علیه السلام دا د الله د طرف نه نمائندگان. اوس دا علما چې دي دا د انبیاء وارثان دي، چې کوم کار به انبیاء کو هغه کار انبیاء علما هم کوي. نو په دغه باندې دا د انبیاء وارثان دي. او د انبیاء وراثت مال نه ده، دنیا نه ده. لکه څنګه چې مخکې وای ورثوا العلم، انبیاء د چی شي وراثت پرخه؟ د علم وراثت. نو انبیاء چې کوم وراثت پاتې ده هغه علم ده. نو انبیاء چې علما چې داغي وارثان دي په علم کې وارثان دي، په دنیا او مال کې نه دي. نو چې علم وراثت ده. اوس ګوره هر سړی چې مثال پلار مړ شي یا څوک رشتہ دار مړ شي، نو داغه وراثت چې چاته ملاويږي داغه خو خدای کنه چې ماته ډېر وراثت ملاوي شي، ماته ډېر مال ملاوي شي. هر سړی دا خوښ شي.
نو دغه علم تم د انبیاء وراثت ویل دي نو لہذا علما چې د انبیاء وارثان دي نو دوبم دغه وراثت د علم چې کله حاصلین نو هر عالم خواهش بدای چې دا علم او دا وراثت ما ته ډیر ملاوي شي نو ځکه نبی رسول الله فرمایي به دا حدیث ټکړه ده من اخذه اخذ بحظ وافر څوک چې دا علم اخلي نو هغه ډیر واخلي اخذ هغه دی واخلي بحظ یو حصہ وافر غټه حصہ نو دغه علم کې به کنجوسی نه د پکار چې علم دی نو علم چې څومره ډیر حاصله دومره ډیر د علم فائدہ ده لکه شاته مونږه یو قرآن آیات ذکر کړو کنه وقر رب زدنی علما الله تعالی پیغمبر ته وایي چې پیغمبر ته د مرګ پورې د علم د اضافي ذکر کوه د الله نه سوال کوه چې الله زما علم نور زیات کړي نو علم چې د انبیاء وراثت ده نو چې د نبی د پاره ډیر علم حاصلولو حکم ده نو عام علما چې کوم وارثان دي د علم اغیلم پکار ده چې اخذه چې کله عقیده علم اخلن او اخذ بحظ وافر نو ډیر دی واخلي اوس یو بل مسله ده چې وراثت چې دا یو مخصوص حصي مثلا ک پلار مرشي نو دا غزوی چې کومي مثال یو زوی د یو لور ده کنه نو هغه کې به الګ ته ډیره حصہ ملاويږي چې نه ته کم د سره کنه الګ ته مثال دوی حصے ملاويږي او چې کوم جنې هغه ته یو ملاويږي نو دا اصول دی اوس که الګ وغواړي چې رزه د دینم ډیر عالم مثال دوه حصے په ځای درې عالم نو دا نشي خسته دغه شانتي کې هغه یو جنې هغه دا وغواړي چې زه د یوې حصے په ځای دوه عالم درې عالم نو دا کوشش کول غواړي نو دا جایز نه ده وجه دا چې الله تعالی حصے مقرر کړی دي نو دا هغه حصے مقرر حصونه ډیر هغه ته نشي خستله لیکن علم دا هغه وراثت دی چې په دې کې هر یو سړی څومره ډیر اخلي نو دومره اخستل شي او اخستل کې څه پابندی نه د څومره ډیر هغه اخستل شي او په دې کې بیا د مذکر او مؤنث څه فرق نشته که سړی ډیر علم حاصلین او هغه ډیر حاصلوي شي او که یو خزي سړی لکه جنې خزي هغه د سړی نه ډیر علم حاصلول غواړي کوشش کول غواړي نو هغه هم ډیر حاصلول شي لکه مثال کې تور پر باز ډیر د خزي دي چې هغه د سړو نم ډیر علم ورسو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها صحابه کې ګوري نو صحابه کرامو نه ټول نه ډیر علم حضرت عائشه سو او لکه صاحب مثال باز خلک یو قول دا دی کنه چې الله تعالی علم په درې حصو تقسیم کړی دی د نبی له سلام علم هغه کې دوه حصے علم یو نیم لکه 100 لاک صحابه 1,24,000 خوښه دومره صحابه ول هغه الله علم ورکړو یو حصہ او داغي دوه حصے الله تعالی حضرت عائشه له ورکړو نو ګور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره ټول صحابه نم ډیر علم او دومره علم چې بعض مسائل کې به صحابه هم داغې نه تپوس کوو سم مسله براله د ام المؤمنین حضرت عائشه نه به تپوس کولو او هغه به ورته جواب ورکولو بعض مسائل کې به صحابه علمی مسله کې خطا شو نو داغه اصلاح به حضرت عائشه کوله معلومه ده چې علم د څه شی چې په دې کې تخصیص نشته چې سړی له ډیر ورکی او خزله به کم نه دا اخذ بحظ وافر څوک چې دا علم اخلي نو نبی رسول الله فرمایي چې دا علم ډیر واخلي ځکه چې د انبیاء د وراثت دا چې څومره ډیر نه دومره هي بیا وی ومن سلک طریقا کم سړی چې په لار روان شي د علم په لار یطلب به علما او په هغه لار کې د علم طلب کوي یعنی د علم په تلاش کې د په یو لار اوتلو روان شو نو الله تعالی فرمایي سهل الله له طریقا الى الجنه الله تعالی به هغه د پاره د جنت لار اسانه کی ځکه چې د علم اصل علم دی چې د علم په ذریعہ انسان الله پیژني یو سړی صحیح علم نشته دی نو هغه به الله نه پیژني صحیح او چې چا صحیح علم ډیر نو هغه به الله صحیح پیژني نو چې کوم سړی د علم په لار روان شو الله تعالی به هغه د پاره د هدایت لارې او د جنت لارې اساني کی دغه د وجه علم په وجه وقال او بل د قرآن آیات ذکر کوي انما يخشى الله من عباده العلماء چې د الله تعالی نه داغه په بندگانو کې ټول نه ډېر علما ایریږي ان د الله نه ټول ډېر ایره چې دغه په علماو کې ده عام خلک به الله نه دومره نه ایریږي څومره چې علما ایریږي وجه دا ده چې یو سړی چې رچانه ایریږي یا دغه عظمت پړ کې دغه ایره پړ کې دا علي چې کله غسړی خپې جنې او الله تعالی ډېر علما پیژني عام خلک دومره نه پیژني نو دغه په وجه باندې د الله ډېر ایره دم د علماو پړ کې ډېر د عام خلکو پړ کې نه لیکن دا ضروری نه ده
ضروري ځکه نه ده چې دا ضروري نه مثال کې تور باز یو عالم به می لیکن د الله نه بدومره نه یریږي څومره چې به یو عام کس هغه به د الله نه ډیر یریږي بهر لیکن عموما ترتیب دا ده چې علما د الله نه ډیر یریږي وجه دا ده چې ډیر یریدل مسله ده د علم او علما ته علم ډیر دی نو د الله به مخ پیژني او چې خې پیژني نو یریږي بمته صحیح وقال او بل آیت کې فرمای وما يعقلها الا العالمون الله تعالی فرمای چې په دې مثالونو باندې علما خپويږي دا ګوره د علماء مقام الله ذکر کې د اهل علم چې یو ځکه د سورۃ العنکبوت آیات دی دا کنه سورۃ العنکبوت دا دیواله باندې چې دا موږ ته غنوي اجاله چې جوړي جولا امدا شه دا اوس ګوره د دې مثال الله تعالی قران کې ذکر کړي مثلهم کمثل العنکبوت د دې مشرکین مثال د څه دی لکه دا جولا هغه ځکه چې اوس ګوره جولا چې د خلین غتار روباسي غجال جوړي او مکمل یو جال ځان له کور جوړ کی او هغه کور کې د ذهن دی د دماغ دا وی کنه چې دا ځکه جوړوم چې د دې په وجه زه د باران نه بچم د هوا نه بچم کور حفاظت می نور څه مسائل نه بچم اوس ګوره دا بیوقوفه دی بیوقوفه دا چې دا دومره غټ چت ته نه کوي د دې دلان د تجون نشي تیرول چې تزان خپل چت جوړي او دا حفاظت د دې حفاظت ډیر غني نو الله تعالی د مشرکین مثال ورکړي چې ګوره مشرک دومره بیوقوفه دی چې الله یې پرخې دی او بوتان عبادت کوي الله یې پرخې دی دا د دروغ پیران او دروغ فضل خلک رانی ولید او د دین مدد غواړي او دغه کوي لکه مشکل کوشا غني نو دا د مشرکین عقل دی او دغه وجه لکه الله تعالی په مثال ورکی کنه چې په دې جال کې ګوره کله غټ جناور یا انسان یا بل څوک نه ګیریږي چې شپ کې ګیریږي مچ پکې ګیر شي دغه شانته د دې غلطو خلکو په لاس باندې هغه خلک ګیریږي چې کم بیا عقلي کم د الله نه لري عقل والا او د الله سره تعلق لرلو والا خلک په دې شینو کې نه ګیریږي دا مثال الله تعالی ورکړی دی د مشرکینو او بیا اخر کې الله فرمایي وما يعقلها الا العالمون په دې مثالونو باندې علما صحیح پويږي دا د علما مقام الله ذکر کوي او وقال او بل ځکه فرمایي جهنم والا چې کله جهنم تلاړ شي نو هغه به دا حسرت کوي وقالو هغه به وای لو كنا نسمع او نعقل کاش که مونږ اوریدل او عقلم لرل ته نسمع ما نه نعلم چې ته مونږ په دنیا کې علم لرل او نعقل یا پویدل او خبر منل نو ما كنا في اصحاب السعير مونږ به اصحاب السعير جهنم والو نه بنوي یعنی مونږ به جهنمین نه وي صحیح ده او جهنم ته ولې رالو ځکه چې ما كنا لو كنا نسمع ونعقل من کې علم او عقل نو ځکه موږ جهنم ته رالو نو معلومه ده چې عقل او علم دا سړی کې نو ډېر امکان دی چې جهنم ته بلاړ نشي بل آیت ذکر کې وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دا مخکې موږ ذکر کړو الله تعالی د علم او علما فضیلت ذکر کوي الذين يعلمون کم خلق چې علم لري او والذین لا يعلمون او هغه خلک چې کوم علم نه لري آیا دا برابر کېدل شي یقیني خبره ده چې نشي کېدل علم والو بغیر علم والو برابر نشي کېدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیرا الله تعالی چې چا څه د خیر اراده وکي او يفقهه فی الدین هغه کې اغلب دین کې پوهه ورکي هغه دین کې فقاهت او هر مسلې باندې ځان پوهه کول دا شی ور نصیب کی نو دا چې شه د خیر دی مثلا یو الله تعالی چې چا سره خیر اراده کوي هغه مال نه ور کوي هغه نور سه عزت او مرتبه او مقام د سنور شي نه ور کوي هغه علم ور کوي او په دین کې هر مسله مسائل باندې ځان پوهه کول او د مسلې گہرائی ته تلل لکه فقها چې دي مجتهدین دي نو دغه علم فقه او تفقه دا چې الله تعالی ورکړي نو معلومه ده چې الله د سره خیر اراده وکړه نو کوم سړي چې علم نو هغه د پوهه چې الله ما سره خیر اراده کړی ده اوس هر سړي ته د خپل عمل او یا د خیر معلومات نشته چې الله ما سره د خیر اراده کوي کنه وکړي لیکن کوم سړي چې الله علم ورکړی دی نو هغه د پوهه چې الله تعالی ما سره د خیر اراده کوي ځکه مالا علم عمره کړی دی وانما العلم بالتعلم او امام بخاری وایي چې علم حاصلېږي د تعلم سره تعلم معنی زده کړې سره
یو سړی چې څه شی زده کوي نو علم برازي چې نه زده کوي او زده کیږي د استاد نه او د استاد نه بغیر علم نه راځي کوم سړی چې د بغیر استاد صرف کتابونه وای نو هغه مودودي جوړیږي اب بغیر علم فضول اخو د خبرولي وقال ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا مخکې د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ یو واقع ذکر ده ابو واقع ده خلاصه ده حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا یو ډیر صوفي غوندي کیو کنه فقیر غوندي صوفي غوندي کیو او مال او دنیا دې سبب بالکل تعلق نه ساتلو او کم صحابه چې به مالدار او چا چې به مالو ته به دغه سخت مخالف و دوی ته ویل چې دام د الله بلاره کې خرج کړي او که چې تاسو مال نه خرج کوئ نو قران هغه سورۃ التوبه آیات ده چې کوم سړی خپل ځان سره او د زر او دا شی نه جمع کوي والذین یکنزون الذهب والفضه سره او د زر د جمع کوي او لا ينفقون فی سبیل الله او هغه د الله په لار کې نه خرج کوي نو قیامت پر ورځ به امدغه خزانه د لپاره عذاب جوړ شي نو د دې آیت مطلب دا دی کنه چې کوم سړی مال جمع کوي او زکات ته نه ور کوي نو هغه به قیامت پر ورځ وبالي او که زکات ور کوي نو بیا وبال نه دی کنه بیا خو مسله نشته لیکن ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مذهب دا و چې نه دغه بم خرج کې ځان سبب بالکل سره نه پرې دی معمولی سره که زکات ورکې کنه ورکې بالکل سره بزن سره ساتي هغه بم د الله په لار کې خرج کې کنه خرج کې نه د آیات مطابق سړی جهنم ته ځي نور صحابه بو ته ویل چې د دې دا مطلب نه دی د مطلب دا چې زکات ورکوه بس پوره ده نور سره ځان سره ساتل شي او دا به ویل چې نه نشه ساتل دی آیات دا مطلب دی خیر د دې معاملې ډېر سخت زکات معاملې کې مال معاملې کې ډېر سختی به کوله نو دې سختۍ په وجه باندې بعض صحابه ردن ډېر تنگ شو چې یاره دا خو مونږه نه پریدي بس مال ویني نو راپورې ونی خلی چې دا خرج کا کني جهنم ته بځي نو هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه د مدینې نه یو زیو مقام الربزه به وتویل جزاک الته دا غوړاګانو لټریننګ ورکول مجاهدینو نو هغه زیته دی ولې ګوند د تشکیل الته وشو دی به الته وسیدلو نو د یو موقع د سره لچ پاغه کې د حج موقع وا نو حج ته نور صحابه راغلي دام راغلو لکه دا واقع چې دلته کوم ذکر ده کنه دا ته ذکر کوم نو حج موقع کې چې کله ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو نو بعض خلکو ردن مسائل ته پوس کولو د حج مسائل او حج مسائل کې مثال بعض ته پوس کولو د مینا عرفات او د بیت الله طواف ځینې مسائل چې د حج متعلق دا مسلې د دنه ته پوسونه شروع کړل نو د جوابونه ورکول نو هغه جواب دوران کې خلک راجم شول او د مسائل بیانول نو د کې یو کس رااله نو هغه ورته ویل چې الک تامیر المؤمنین نه منع کړی چې ته مسائل نه بیانې حالانکه ګوره د دې سړی غلطي و هغه د ټولو مسائل نه خنو منع کړي کنه هغه صرف د زکات مسائل نه منع کړو مال مسائل نه نو د ورته ویل چې زبدا مسائل بیانوم کم مسله چې ما د رسول الله نه اوریدل د صلی الله علیه وسلم هغه مسله به په هر حال کې بیانوم او د خپل سټ ته اشاره وکړه چې تاسو ما په دې سټ باندې تورم کې دی کنه او ما ته وست چې تاسو تم بیانوي او زه هغه مسله بیانول شم نو زب لازمي هغه مسله په هر حال کې بیانوم تاسو ما نه شي ودرول دا مسله د ګوره وقال ابو ذر حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای لو وضعتم الصمصامه کچې تاسو کې د صمصامه د بر لیکلې السيف توره کچې تاسو توره کې دی علی هذه په دې باندې هذه نه مراد واشار الى قفاه خپل دې سټ طرف ته اشاره وکړه چې توره ما په دې سټ باندې کې دی ثم ظننت او بیا ما ته دا پته چې اني انفذ كلمه چې زر رسول شم یو هغه کلمه سمعتها من النبي صلی الله علیه وسلم هغه کلمه چې کوم ما د نبی رسول الله نه اوریدلې ده قبل ان تجيزوا علي د دین مخکې چې تاسو مال اجازه راکې یا را نه کوي تاسو اجازه نه مخکې زاغه رسول شم لانفذتها نزبغه رسومه خامخه مسله باندې پوښي وقول النبي صلی الله علیه وسلم او بیا نبی رسول الله فرمایي ليبلغ الشاهد الغائب پکار د چې ورسي الشاهد چې کوم موجود دي هغه علمی مسله حدیث یا پیغام ورسي الغائب چې کوم غایبین دي موجود خلق غایبین ته هغه مسله ورسي وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول نقل کوي كونوا ربانیین دا د قران آیات ده الله تعالی فرمای كونوا ربانیین چې تاسو ربانیین جوړ شئ چې جوړ شئ ربانیین اوس ربانیین څه معنی ده نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې معنی ده
حکماء علماء فقهاء چې تاسو ربانیین جوړ شي یعنی حکما حکیم جوړ شي علما جوړ شي او فقها جوړ شي حکیم جمع ده د حکمت او حکمت وای هغه خبره کول چې کوم د موقع مناسبت سره بالکل مناسبي صحیح خبره کول او امام شافعی رحمه الله فرمایي چې د حکمت نه مراد حدیث دی ځکه چې حدیث یقیني خبره ده 100% د موقع مناسبت سره صحیح خبره ده نو بهرحال حکمت هم حاصل کړي علما هم جوړ شي او فقها هم جوړ شي ويقال او باز یو قول ده ګور ربانیین جمع ده کنه د دې مفرد راځي ربانی نو امام بخاری وی الربانی ربانی هغه سړی الذي يربي الناس کم چې د خلکو تربیت کوي بصغار العلم قبل كباره د علم وړي خبري اول بیانې قبل كباره د غټو خبرو نه مخکې غټو خبره مطلب دا ده چې بعضی خبرې دي چې هغه ګرانی غټي مشکلي هغه باندې سړی نه پويږي نو هغه پویا کول د پاره ته اول هغه وړي خبرې ضروری بیان کړي چې هغه غټي باندې پوي شي اوس دا نه د چې هغه ته وړي خبرې پته نشته او ته هغه علمي خبرې منطقي خبرې ته بیانې نو هغه به دې څه پويږي نو دا مطلب دی چې ربانی هغه سړی ته وایي چې کوم وړي خبرې بیان کړي اوس مثال کې تور پر یو ماشوم دی هغه په ورځ باندې رااله داخلي لکه سبق لراله اوس هغه الف باندې شی ویل او تاغه باندې بخاری شروع کی نو هغه ویل شي نه مطلب دا چې غټ علم قران یا بخاری یا د غټ کتابونه دا رستو ته وای اول خو پاغه باندې الف با شروع کی چې هغه ناظرات ترتیب سره شروع کی دې ته وای ربانی نو امام بخاری وای ربانی جوړ شي داغه طریقه ده